بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه ویچ په باب ثانی کې مصنف رحمت الله علیه د بخور باس کوي. اولنې بهر څه شو؟ طویل. نمبر 2 مدید. نمبر 3 بسيط. نمبر 4 بحر وافل. او پنځم صبر مونږ ویلو بحر کامل. نو د بحر کامل خلاصه دا و چې بده کې متفاعلون نتلو شپک بینه او درې قسم عروض او نه قسم ضربونه بکراتل. اولنې تامه عروض چې تامه نو یې سره درې قسم ضربونه راتل، یو تامه، یو مقطوع او یو احد مضمر. بیا موږ ویلو چې دویم نمبر عروض درې حذار راځي او د دې سره دوه قسم ضربونه راځي، یو احد مضمر دی او یو چې نه دا دغه په شان دی، د دې په شان دی، یعنی په مثل حذا او دویم احد مضمر. او بیا موږ ویلو چې دریم نمبر عروض د دې هغه راځي مجزوعه صحیحه او د دې سره څلور قسم ضربونه راځي. نمبر 1 مجزوم مرفل، نمبر 2 مجزوم دال، نمبر 3 هغه مجزوع صحیح او نمبر 4 مقطوع. نن سبق کې بحر حزج وایو. بحر حزج شپږم نمبر دی نه هغه په بخورو کې بحر حزج دی. په بحر حزج کې جنن دا مفاعلون نغلی سبق راغلی مفاعلون ادا مفاعلون بګه شپک پیری راغلی. دا خبر اتره وسته د کړي چې شپک پیری نه بلولنی نیم بیتی کې وسو پیری درې او په دویم کې وسوي درې پیری وي پوه شو به باندې. او دا بحر حزج د دې یو قسمه عروض راځي او دوه ضربونه راځي، یو عروض او دوه ضربونه. ها جدوه ضربونه دي. نمبر 1 اولنې په مثال لري باندې چې هغه هم کامل له دام صحیح کامل مکمل لکه مطلب صحیح وي سالم اس پکې نه شوي. او دویم محذوف. محذوف نه پیژنم چې په اخر نه سبب خفیف حذف شوی، د اخر نه سبب خفیف حذف شوی. نه مفاعلون نه بس جوړ شي مفاعی سبب جوړ شي. دې لیکل ته ضرورت نشته کنه، آسان دی. ها وره السادس الحزج شپږم نمبر بحر ته نه څه چره بحر حزج دی. واجزاؤه مفاعل 6 مرات او د اجزاء مفاعل دي چې مفاعل مسوب راغلي. او مجزون وجوبا. مجزون وجوبا څه مطلب دی؟ یو تفعیل به حذف شي، یو تفعیل به حذف شي. نو بلاولنی نیم بیتی کې وسو تفعیلی دوا او په دویم کې وسوي دوا. نو چې مسدس سے مجزوع شي نو هغه څه جوړ شي مربع به جوړ شي. مسدس سے مجزوع شي نو دا به څه جوړ شي مربع. نمبر 1 مجزون وجوبا وعروضه واحده صحيحه. د دې یو قسم عروض راځي چې هغه صحیحه ولها ضربان، یو څو قسم ضربونه به دوا. الاول مثلها فمثل لري باندې مطلب دا چې عروض هم صحیح دي او ضرب هم صحیح به. وبيته عفا من مفاعل عفا من عفا من او بیا لیلا صح دا اصل کې نس ده عفا من آل لیلا صحبو خو چونکه پر صح باندې لا تفعیل پوره کیږي جو په دغه ځای باندې کټ کړه ده. عفا من لیلا صح جو بیا اقوا بفل املاح بفل املاح مفاعل ټیک شو لا. او بیا اقوا حفل غمرو مفاعل حفل مفاشو او غم چې يعيشو او رو چې انداسه شو لن مفاعل. الهغه پوه شو به معنی. الثاني محذوف. دویم چې نه هغه محذوف ته. محذوف څه ته وایي چې سبب خفیف ته حذف شوی. نو مفاعل نه بس جوړ شي. نو وما ظهري مفاعل لباغي الظي بالظهر ذلولي ذلولي مفاعل. لکه پوه شو به معنی ذلولي مفاعل. اوس په دې باندې چې دی کنه په دې اردو کې ډېرې تفعیلي دي، دا بحرونه به ډېر دي په دې کې او بدای کې جنونه دا پکې لکه هم دي. خو په عربی کې لکه زموږ د څومره کتاب چې دی کنه په دې کې صرف دوه دغه په دې باندې دي، دوه بحر دوه قصیدې په دې باندې. یو په 18 نمبر پیج باندې، یو په 180 باندې وایي وقال الفند زماني. دا فند زماني چې په کوم ځای کې راوړو تاسو کتاب را کومه معلومات پاتې شوی دی
وقال الفند زمانی دا نه 18 پیج باندې اغره شاته وقال الفند زمانی لاول کې سو پاړې واړو د چا چې کتاب دغه بدلی وقال الفند زمانی وقال الفند زماني في البسوط وهي صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع قوما كل الذي كانوا فلما صر رح الشر وأمسى وعريان ولم يبقوا سوى العدوى ندناهم كما دانوا وصبر مفاعيل 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 صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمسى وعريان ولم يبقى سوى العدوى ناهم كما دانوا مشينا مشية الليث غدا والليث غصبان وطعن كاف مزق وطعن كاف مزق غدا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للإذلات إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وقال الفند زمانين الاول یو څو فائدې پکې کټ کړي مفاعلون جدا ودینه بس جوړ شي آیات عن دما شیخین مفاعل کبیر یا فنن بالي تقيم الماء تمل أعلى على جهد وإعوالي وسوى آيا طعنا تما شيخ كبير يا ابن الوالي تقيم الماء تمل أعلى على جهد وإعوالي لطعنت صدور الخيل طعنا ليس بالأول ترى الخيل على آثار ولا تبقي صروف الدهر إنسانا على حالي تفتيت بها إذكر حاجی داو دا عربی و دا اردو سره بدل کې څه راځي دا چې دا وایي دغه حاجی وای عمل سی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم دام بدی تفعیل باندې عمل سی زندگی بنتی ہے جنت خو په اردو کې دا چلی کنه چې په اردو کې سلور تفعیل یوځي لکه دغه پتا کیا پوچھتے ہے کیا څنګه خبره ده دغه ته ورځي نو مال نه راځي کنه مال راتلو نو ما برته ویلې دا بتاسو زده کې په باندې پتا باندې بیا وای بڑا دشمن بنا پھرتا ہے نو دا دغه مفاعلون باندې او یا په دې کې چې خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے کیا او دا دغه پکې هم دي نور ډیر شي دی په اردو کې د علامه اقبال چې دومره شعرونه دي اکثر په دغه بحر حزج باندې دي خاجي بلا تفعیل دغه چې نه غره السابع الرجو وم نمبر بحر چې نه هغه بحر رجز دی په بحر رجز کې چې کنه بری کې مستفعل شپک پیری راغلی سو پیری پک راغلی مستفعل پک شپک پیری راغلی هو اعارضه اربعه سلور قسم عروض او پنځه قسمه ضروب لري الهغه پوښوي الاولى تامه اولنه تامه څه ته وایي تامه څه ته وایي چې پای کې ټولې تفعیلې صحیح
پوره پکې لګیا مستفعلون مستفعلون به پکې خپل ځای باندې برابر راغلی الګه پوه شو دې معنی مستفعلون به پکې خپل ځای باندې راغلی ولا ضربان الاول مثلها یعنی مثل لري بسې یعنی ضرب یو تام وي او بل ضرب چې دا به راځي مقطوع پوه شئ نو چې تامي نو پرې کوم مستفعلون پورا راغلی کنه او چې مقطوع نو بیا به پکې سبب کې حذف شوی مقطوع کې صحیح سبب خفیف حذف شوی نه نون به حذف شوی په اخر کې به ساکن به حذف شوی او متحرک به لکه مستفعلون نه بس جوړ شي مستفعل سبب جوړ شي مستفعل بیا دویم نمبر ضرب چې نه د دې ده هغه مجزوه صحیحه مجزوه نه پیژنم یو تفعیل په حذف شوی او صحیح به وي او د دې دغه چې دی کنه ضرب دا هم د قشان دی راځي مجزو صحیح یعنی دا کې با هم دا یو تفعیل په کې کمی یو تفعیل په کې کمی خو سبې پکې ضرب به صحیح پوه شئ او بیا د دریم نمبر مشتوره دي ته ویلګي کنه چې پای کې لکه شپږ تفعیلی نو پای کې درې تفعیلی پاتې شوي درې تیتری او درې پاتې شوي مشتوره شطر نیمه ته وای چې بالکل په نیمه باندې راغلی نه ته څه ویلګي مشتوره پوه شئ او څلورم نمبر دی منحوکه دي ته ویلګي چې پای کې دو تهایی تلی یعنی دوه حصے پکې دي لکه پښپغو کې درې تهایی نه دي کنه نو چې دوه تهایی تلاړ شي نو څلور تفعیلی به تیری او دوه پکې پاتې شي پوه شئ به معنی مشتوره لا درې څلور قسمه عروض دي څلور قسمه عروض او 15 قسمه بحرونه دا ضربونه دا ولې عروض سره هغه تامه چای کې اس قسم تبدیلی نه شوي ساری مرته مې لګيږي صحیح ورته مې لګيږي او درې دوه قسمه ضربونه راځي یو تام او یو څو مقطوع دویم نمبر چې مجزو صحیح وي یعنی چې عروض مجزوه صحیح وي نو ضرب او صرف مجزو صحیح راځي او چې مشتوره او منحوکه مشتوره چې پای کې څه شوی شطر یعنی مطلب نیم په نیمه حذف شوی چې شپږ نو څو به پاتې شي درې او چې اته نو څو به پاتې شي څلور پوه شو به معنی او منحوکه چې دوه تهایی پکې یعنی دوه درې پکې حذف شي چې بشپک تفعیلی نو څو پکې چلو او کتاب ته وګورئ تاسو واعرضه اربعه ولیدو واضربه خمسه الاولى تامه اولنه قسم عروض څنګه څه شری تامه ده ولا ها ضربان او دې څو قسم ضربونه دي وا الاول مثلها اولنه په مثل لري باندې څه مطلب چې ضرب یم تامي او عروض به هم صحیح تامه الاول مثلها وبيتو لا نوس مستفعل جوړوي دار لسل ما اذ سلي ما جاره قفرات را آياتها مثل الزبر هیڅ ولا کنه نو ګوره ټول د فائدې پکې پورا راغلي بیا اخو بل الثاني مقطوع دویم نمبر مقطوع ده القلب من ها مستري حن سالم والقلب من نجاهد مجهود مستفعل او کته محول کومي جو مفعولون ته محول کا او کنه محول کنه چا د باندې سزور زبردستی کو نشته نه الثانيه مجزوه صحيحه څه مطلب دی چې دویم نمبر عروض هغه مجزوه او صحیحه ده وضربها مثلها درې ضرب هم درې په شان دي وبيته بیت داره قد هاج قل بمنزل نو ګوره څو تفعیل رالی دوا من عم رین مغفر الګه په خپل ځای باندې پورا رااله کنه خو صرف دا شو چې یو تفعیل د اولنی نه او دویمه تفعیل دویم نه حذف شوله الګه پوه شوي الثالثه مشتوره دریم نمبر چې دا مشتوره نه پیژنم نو وایي حذف شوی وهي الضرب او هغه په دې ضرب یعنی مطلب دا کنه چې عروض به بګنه خدا کوي بیا ضرب پاتې شي ان اخره مت وبيتو ما هاج زانا وشج وقد شجا
مستفعل په دې کې به تاسو په دې حماسه کې وباځ وګورئ چې بل باز تفعیلو کې په اخره کې لکه یو شعر لیکلی په باز قصیدو کې په اخره کې صرف یو شعر لیکلی یو شعر چې لیکلی مطلب دا دی چې دا ټول قصیده چې دا دا مستوره ده مطلب دا چې دې په اخره کې پکې یو پاتې کیږي نو یو په اخره کې باندې یو خدا ټول د قسان دي پوه شئ نو دا دغه مې ما هاجه زانا وشج وانقد شجا صحیح شولا بیا مکه الرابعه منهوکه پنځم نمبر چې نه هغه سره سلور منهوکه څه ته وایي چې دو دی هاي په حذف شي مطلب چې سلور شپږی چې 100 پکې پاتې شي سلور حذف شي او دوه پاتې